صاحب خی چیرمن صاحب تاسو ویل چې ماته به ټیکټ ملاويږي چونکه تاسو ته ټیکټ ملاو نشو دغه وجوهات څه تاسو قرباني کومه واکه نور څه کومه وجه پیدا شو دا غټ سوال دا ته ماغه شرطونه میخو صحیح او کله وای چې منګه د آزادو نه ودرېګو اوس چې دا کم کمپاین تاسو کو په دې کې ټولې د پی ټی آی جنډې دي نو تاسو د آزاد امیدوار یو کینډیډیټ ولاړې وای کنه د پی ټی آی نه ولاړې وسم د توام چې چا په ما باندې خبره وای شکون ما مخامخ ته پوښ تیر نه وکا چې تا باندې د خبرې دي نه رانه وکه چې به سبا لرس نه وای چې لکه سبا ته مایک نخکلې چې وګوري سړی کامیاب ورک دی انا تر اوس نه ویل نن چې څنګه چې تاسو ویل چې د پی ټی آی ار یو کینډیډیټ آزاد دی نو هغه نه چې ار یو سړی وګټي دا غي په مستقبل سي هغه به د چا سره تاسو څنګه خوښه زما خو د پی ټی آی نه خوښي ځکه چې د پی ټی آی لپاره تاسو انتهایی ډیره زیاته قرباني نه ما چې خبرو کې خبر اچ ام اس اپش اچ ام اس ستاسو د ټي وي دراسه کیږي زمنګ د ورکر لم له غونډې عقل پکار دی یار ته ما د غونډې عمران خان سټرکچر مخه تکي السلام علیکم کتونکو ماسټر شاه سواره ما نن را سره ریحان زیب خان ملاو شوی دی د مشکڼو په دې کلی کې بروز خان صاحب په د اجره کې موجود یو جی السلام علیکم سلام شاه سوار صاحب خی چیرمن صاحب تاسو ویل چې ماته به ټیکټ ملاويږي چونکه تاسو ته ټیکټ ملاو نشو دغه وجوهات څه تاسو قرباني کومه واکه نور څه کومه وجه پیدا شو اوس پر اساس خلک بلانجه کینو نو خدای حقیقت وامه او به سپین شروع کوم مونږ خو غواړو چې تاسو سپینې خبرې وکړئ د وجه خو مونږ په تاسو په صداقه صدیقاباد پاټک نه رالو جی ما سره روپۍ نه وي روپۍ نه وي نور څه وجه نه و ها تاسو خلک کنفیوز کړي دي په دې وجه باندې کله وایي چې یاره مونږ پریس کانفرنس کوو کله وایي چې نه دا مونږ مذاکرات کوو زمونږ مذاکرات روان دي کله نو مونږ پریس کانفرنس کله صحیح او کله وایي چې مونږ د آزادو نه ودرېږو اوس چې دا کم کمپاین تاسو کو په دې کې ټولې د پی ټی آی جنډې دي نو تاسو د آزاد امیدوار یو کینډیډیټ ولاړې وای کنه د پی ټی آی نه ولاړې پی ټی آی والا ټول آزاد دي زمونږ نه بیٹ وړه کنه پارټي را ډیزالو کړی دا موږ ټول آزاد یو صحیح باقي نظری قاتل او زه د ورکر ته ګورم نار دي خلک مال خبر کېږم نظر سړی چې څومره پوبو کړي څومره فکر کارګردګي را چې فټ سیمه تر سړی معلوم دي صحیح د سره ورکر چې مخه تراشنو ورکر ته به سرندر کېږم صحیح ٹھیک نن دلته رااله ما بهرحال دیو خو خدا ما خو ته وګ زمانه بل د ښکاری غل وټ ورک ما دا نه ویل چې مال خامخ راک دا په غون تقریر کې دا خبره نه ولیدلې بالکل صحیح کو زمانه ته بل ښکار بل دی ورکی خو سړی موږ د نظری لیګو دا سړی بلیګو چې هغه ته انصاف په میرټ خودداري هغه په رول اف لا هغه په سپریمیسی اف میرټ هغه خو تاسو زماره پر خو بیا مخکې چې موږ مطمئن یو کړه چې موږ مخکې نماینده شته ټیک او څنګه چې تاسو ویل چې د پی ټی آی ار یو کینډیډیټ آزاد دی نو هغه نه چې ار یو سړی وګټي دا غي په مستقبل سي هغه به د چا سره دغه کوي دا غټ سوال دا ته ماغه شرطونه میخو ما چې تاسو قسم قران خو کو دا شی مونږ وګټو د قصي ووي صحیح لکه په قران لاس کېرو د قصي ووي کې دا شرطونه مونږ وګټو نه مونږ د من خان غیر بل طرف ته نه ځو بالکل ټیک نو بهرحال د خپل تبي دی اوس خلق د سیاسي قران نه ملام د معاف کی اوس د زیل راغلی ورځ ما خو لرله ودرې کنه طلاق هم خو قسمونه هم چې ما غلاره دا کړي چې بس را پاتې وې دروغ سره ته زمانه ولا کې روپې نه وغست نو بهرحال د سره چې موږ هغه سیاست نه کوو لګي بدلو مړ اوس او څو پرې بعد دروغ ورشته و چې کوم شې کول هغه کوه کړ چې کوم نشي کول خو ته وا چې نشم کولای ته دروغ باندې وټ را راشي څوک زغر سره کوم څوک زنګوګان لګوم څوک د سویګي سره ولا هغه سویګي په دیر کې نشته ته څنګه باجوړ پاوای راول څه شي راول یو په کاغذ جازوري رپورټ هم سازوم تاسو سابق کې نه او بهرحال کارکردګي به خبره کوم د چا په ذات پس خبره نه کوم موږ څوک نه دی یاد کړی موږ به کارکردګي یاد کړی سړی کار څنګه کې غریب دی کمالدار کې قومي خلک قومي بد دی دا الله تقسیم دی خو یو سړی کې الیکشن ته ودرېږي نو موږ ته به کارکردګي شي زه خو خپل کارکردګي شي چیک بالکل زما څه خو د بساس صاحب دی ټي وي دراسه کړي څلور درسته اچ ام اس اپش اچ ام اس صاحب دی ټي وي دراسه کړي صحیح مخامخ دراسه کړي راځي چې باجوړ د دې مسایل د حل لپاره د کومه پالیسی ده ریفارم دراوستلی کوم فندینګ دی حکومت خو تباره پاکستان کې پیسې نشته دي ته پراتیو کنه او زما ستاسو غریب دي غړ دغه جوړو پاکستان زمانه زما ستاسو ډیر غریب دي خبره مې او ته 30 لک قرضدار تاسو پیدا کې 30 لک قرضدار دا نظام عمران خان بللو خو کاش چې پرې عمران خان سره ایماندار خلک وي پاکستان بتا کتل خیر دا خبر ته ما په درې کاله مخکې اند ریکارډ اوس ما ویلو عمران خان په حکومت کې یو کار وشي په 13 کاله کې به نه کی اخی عمران خان ویل لگاو ټرایبلز کې لوګو په لگاو محمود خان ډاکول به فند ورکو هغه به شي سوات روان کړو ته به مونږ ویل چې لکه ظالمانو شي سوات روان دي ولا زمونږ سیم صاحب دی
سیم صاحب داسې حالات وکړو چې نن هغه بیا ناسته وروره سوات کې شپې غځولي عمران خان له کندې کړي بالکل ټیک نو بیا موږ غوسه شو که نه بیا به زه خبره کوم طارق خان صاحب بیچاره پاس زموږ د ورکر لم له غوندې لږ عقل پکار دی یار د عمران خان په ورکر کې او په بل ورکر کې به څه فرق دی هغو ته خو تورم سپین ښکاري چې څه ورته وایي هغه ورته کوي عمران خان په ورکر کې د پی ټی آی په ورکر کې فرق دا دی چې هغه به حق وایي هغه به ورته وایي چې دا شی غلط دی دا ټیک دی ته خو وایي چې یار عمران خان باندې سخته ده ته غلی کښېنه عمران خان سخته ده زه به بالکل غلی کښېنم دا سیټ دا ګټلی شي د کارکردګۍ سره چاته مخامخ کېدلی شي نه بالکل ټیک نو زه داسې وایم چې یاره د باجوړ خلک دی دا ووټ رانه ګډ بند شي یعنې دا دونه غټه ذمه داري ده چې زه صرف د وټساپ باندې خلکو ته ریپلای نه کوم زه هم چې هېڅ هم نه کوم که نه چې هر چاته میسج کوم دا هم زه غټ کار کوم 800 دا خلک دا میسجونه ډېر ټف جاب دی داسې مثال در کوم که نه بیا به ستا نه به یو کس ووټ درکوي تا له به منډه وي به ستا نه هغه خپل حق تپوس کوي دا به جواب دی دا به نه وي چې زه مړه ستا په یو ووټ باندې زما څه کېدل که تا نه وی راکلی صحیح که دا بیا متکبرانه رویه چې کوم دا نو دا بیا ستا څنګه خوښ یم زما خو د پی ټی آی نه خوښي ځکه چې د پی ټی آی دپاره تاسو انتهایي ډېره زیاته قربانۍ ما چې را خبرو کړې خبرې او ما تاسو وختي دا خبره هم وکړله چې په ما باندې ډېرې پرچې دي په باجوړ کې واحد تاسو یې وایي چې په تاسو باندې ټول نه ډېرې زیاتې پرچې دي دیر کې مرا باندې شوی په ډی خان کې مرا باندې شوی زه داسې وایم که نه چې ما راته نظریه مخته کېښوده صحیح لکه تاسو ته به د دې ځای نه بل کوم امیدوار ولاړ بلې پارټۍ والا څوک ولاړ هغو تا سره خبرې کوي نه بالکل نه تا ما د غونډې عمران خان سټرکچر مخې ته کېښود خو دا به هم درته وویل چې څه کول یې مخکې صحیح نو لہذا تاسو فیصله ده باقي خبرو سره موږ کلین دي کې انکیز دی ان ای پی کې شو ګټلې موږ به ورته پرېږدو ما خو ورته وویل که نه صحیح که دې شي کولی چې زه کښېنم که نه شي کولی موږ د پی ټي آی ووټ بینک نه خرابو او چې د خلکو څه خبره وه دلته به جمعه دې راځي چې کېنو ما خو ثابته کړې ده او اوس هم درته وایم چې د چا په ما باندې څه خبره وه یا شکون ما نه مخامخ تپوس شو ته یې رانه وکړه چې په تا باندې داسې خبرې دي نن یې رانه وکړه چې بیا سبا له داسې نه وایې چې هلکه سبا نن تا مایک نښکلی چې ولا وګورې سړی کامیاب ورک دی دا مې تر اوس نه وویل نن چې زما څه شم کولی زه به دا کار دله شم صحیح نن چې زما کوم سوالونه هغه ټول تاسو کلیر کړل بحیثیت یو کینډیډیټ د پی ټی آی ورکرز ته خپل ووټرز ده او عام چې کوم ولس دی هغو ته به پیغام څه ورکوو چې خصوصي کوم پیغام یې ستاسو په ذهن خبره داسې ده چې ګوره عمران خان چې موږ ولاړ یو که نه په دې خبره عمل وکړئ چې عمران خان یو شخصیت نه دی عمران خان از ان ایډیالوژي عمران خان یو نظریه ده خدا نه خواست عمران خان انسان د مړ کېږي په که نه بېشکه دا خو موږ ټول له مرګ را روان دي عمران خان چې نه نو بیا بر موږ به زرداري پسې ځو نه موږ به خپله نظر خټک پسې روان یو موږ د نظریې سره ودرېږو ټیک stand with ideology stand with justice صحیح دغه زمونږ زه د خلکو دغه یم چې تاسو د نظریې سره ودرېږئ که زه ریحان صاحب موږ د خلکو په ما باندې کوم حرکتونه وو چې دا ریحان صاحب داسې اوس هم روان دي او دا قیسې پسې روانې کړي زما دا یقین دی بر ورسره عمران خان چې کوم عزت مال راکړي کم ځای ته زه رسولی یم په دې راکړي چې زه حق سه ولاړ یم نه خو زما سه پیسې وي نه مې نه ما نه د غټ جاګیردار زو ما نه مې بل څه شی محنت او قابلیت او که په ځان کې قابلیت پیدا کو نو ریحان صاحب څه شي تاسو عمران خان هم دغه دوه سترګې دغه موږ د عمران خان ویل که نه कि तास इमरान खान आप इमरान खान से भी ऊपर जा सकते हो बड़े बड़े ख्वाब देख बड़े ख्वाबदार नहीं जैसे बलस्तन के प्रोते में खूब नहीं बड़े ख्वाबदार है प्रैक्टिकल तकार होती बिल्कुल ठीक कसम बखुदा दा मैंने तो एमपी तो मत दुम रशेख का زي मैंने एमपी नूमो दे मैंने استاد मैंने د एमपी بغټ بغټ عزت په زمين ناسو او کو سم مېډم بهم پکېنم خدای دا کوان راځي دا بیمان راځي نو موږ بلار نسو چې موږ لار ونه نسو الله به موږ ته پوس کوي به بران عمران خان هم ته پوس کوي چې تعالی ما صحیح لار در خودلې بدقسمتین حالات څه شاسو چې اوس کلیر کول مونږ تکرار څنګه کلیر کوم تعالی چې الله دماغ درکړي کنه په کول کې دنه چې دماغ پراتی دا استعمال کا ان شاء الله دا استعمال کا چې حق چرته دی او انصاف چرته دی مونږ هم به دغه وجه باندې په حق پسې راغلي ملګرو تاسو د ریحان صاحب صاحب خبرې واورېدلې امید لرم چې ستاسو به د دې خبرې ډېرې زیاتې خوښې شوي او یو خبره زمونږ پاتې شوې وه چې د دې کوم انتخابي نشان دی نو هغه نلکه ده کم ته چې په پښتو کې په باجوړۍ ژبه کې ټوټی ویلی شي نو امید لرم چې تاسو به د دې سره پوره مکمل سپورټ کوئ د دې سره ماسټر شاه سوار له اجازت راکوئ د لوی الله په امان